نو به ډایرکټ شروع شي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپو کیمرامین را سره یاسر خان دی. کتونکو څنګه چې زمونږ د دغه پور ډسټریبیوشن سلسله روانه ده هغه کلیو ته ځو چېرته چې څوک رسېدلي نه وي. الحمدلله چې چېرته هم تلي نو د چا نه هم لا ګیله نشته. ګیله داسې چې چا صبر نه دی کړی یا یو سړی راځي او بس هله ماله راکوه. نو دا نن چې موږ کوم ځای کې یو دا د ترنو ډیګی کلی دی. دې ډیګی کلي چې کوم دی موږ له 126 کسانو لیست چې کوم دی مولانا محمد شفیق صاحب په ذریعه باندې موږ ته دا میلاو شوی دی او د هغه په ذریعه چې کوم دی دا موږ 126 پیکج جوړې کړي دي. په دې کې چې چڼه ده، په دې کې چینی دي، په دې کې دال دي، په دې کې روجي دي، په دې کې اوړه دي، په دې کې نوې کپړې دي او په دې کې پیزار دی ورسره په دې کې سبزي خوم ده یعنی الوګان او پیاز دي پکې. تاسو به شور شغرب نه وي دی. دا ډیګی کلی دی. د دې خلکو کورونو ته 4 فوټ او 5 فوټ اوبه راغلي. دا موږ چې په کوم سکول کې وو نو دې سکول نه موږ ته پته لګي چې دې کې اوبه ښه ګرځېدلي دي. په دې سکول کې اوبه ښه ګرځېدلي دي، بیا په دې کورونو کې هم ګرځېدلي دي. نو دا به دا خواست کوم چې ډیګی کلی یاد وساتي. زه به د کلي یو څو مشران هغوی سره به خبرې کوم، راشي وروره دلته کې هغوی سره به خبرې کوو. خپله پیژنګلو را سره وکړو څه به وایې؟ جی موږ د ډیګی کورونو محله او ململي کې راځي ترناب 400 او روزت خان مې نامه ده او جی موږ ستاسو د مولانا شفیق صاحب خمیني د هغوی شکریه ادا کوو او ستاسو الف خان شیرپو ستاسو هم ډېر شکریه ادا کوو چې تاسو موږ ته لږ ډېر ټایم راکړو او زموږ د غریبانو تاسو تپوس وکړو. واقعي زموږ کورونه هم ډېر دیوالونه چې کوم دي پروت دي موږ سره سروې کې کسانو ګرځېدله او هر یو کور کافي سامانونه خراب شوي دي. خو ستاسو الیکشن پیکج موږ په ډېر څه منظوره وه. ستاسو ډېره ډېره شکریه، ډېره ډېره مهرباني او که موږ بیا هم د ستاسو د دې لږ پیکج ډېره شکریه ادا کوو. ډېره مننه جي، ډېره مننه. ښه بابا څه به وایې؟ مولانا څه نوم یې دی؟ شفیق صاحب. شفیق صاحب تاسو موږ سره ډېر ښه دغه وکړو. موږ له ښه ښکلي سامان راغی او تاسو بیو دا دې وکتل ټول ځینې کور زما خپل کور وران شوی دی. یعنې دا دې پوټې وګورئ خپل کور مې سیلاب وران کړی. دا دې بابا چې کوم دی نو ګورئ جي د بابا باقاعده د کور پوټو دغه کړی. ښه مخکې د سامان مامان راغلی داسې سامان نه دا سامان موږ له نه یې کپړې مپړې غرور ووي دا لږ سامان نه نه دا ښه ډېر سامان دی. موږ چې ووایو چې پړو کې د مالګې برابر دی ضروري نه ده. د ټولو پیکجونو نه به زموږ پیکج ښه پیکج دا موږ ته ډېر پسه منظور دی. صحیح ده او تاسو موږ سره ډېر ښه کوو. خدای دې تاسو له نور هم ترقي وکړي. راشه وروره دې خوا ته راشه. دا یو ورور دی. بل زه دا ځای چې کوم دی وینم ټول تعلیم یافته ډېر پوی ډېر د عزت ډک خلک دي او د عزت شرافت پته دا لګي چې زمونږ کارکون په نظر نه راځي. هم په ځان له به نن تقسیموم او په ځان له به دا پیکج ښه په طریقه باندې ځي او یو به راسره قاري صاحب وي. ښه جي خپله پېژنګلو. زما عمران نوم دی چې مدې د رهایشي یم او تاسو شکریه ادا کوم چې تاسو راغلئ زموږ تپوس هم وکړو دا امداد هم راوړو. دا ټول خلک چې کوم دي سیلاب وهلي دي دا اوبه راغلي دي د چا دیوالونه پروت دي چا کمرې پروتې دي دغه جي. صحیح ده. نور څوک راغلي دلته کې؟ دلته خو جي راغلي دي خلک راغلي دي او هغوی هم راغلي خپل وس امداد کړی دی. تاسو هم راغلئ تاسو هم ډېره شکریه ادا کوو. الله مې عزت وکړه. ډېره مننه. قاري صاحب راشه که نه یو نظر واچوې. زمونږ قاري صاحب له خوب ورتغلي اورې او دا کار زیات دی خو بس الف خان صاحب خامخا راځي چې سهار د نور خطو نه مخکې او د شپې 10 بجې خو زه الله دې ورته ټینګ کړي او الله دې اجر نصیب کړي. ماشاءالله زه خو اول د دې خلکو شکریه ادا کوم ډېر امن پسند دي او الف خان صاحب دې کېنې نو بسوري د ښه مزېدار ناست وي او انشاءالله زموږ کارکنان موجود دي ښه کافي تعداد کې خو هغوی سیر ته مونږ کېنول مونږ دا یو ټرۍ داسې کوو چونکې پرون مونږ خبر شو چې یو بل باندې ډزه وشوې ډاګیا کې نو دا مونږ حیرانېږو مو د الله کرم دی. یو خو اخلاص دی. پرون ما ریډیو کې هم تاسو ته وي یو د باباجي هغه نظر دی استاني برکت دی او د دې سړي دغه د سیوا دی چې خلک یې خاطر کوي. نو الله د خلک نور را روان وخت کې هم د افتونو نه وساتي او دا ډېر لږ سیستم دی. موږ سره خپل اخلاص وکړو انشاءالله بیا به راځو څه ضرورت شي ولاړ به یو سره. صحیح انشاءالله کتونکو دا سلسله به مخ په وړاندې بوځو. دا به روانې دي خلکو سره مواده ده چې کوم نومونه پاتې شو چونکې دا د دوی لیست دی خو د هر ځای یو مشران وي د هغوی نه بیا خلک ګیلې کوي چې زما نوم دی پکې نه دی چولې زما پکې کم شو. نو زه هغه مشرانو په وساطت دغې خلکو سره دا واده کوم چې انشاءالله موږ دویم پیکج دغه کوو. کیدای شي د صبر میوه خوږی د دې نه هم غټ وي. زموږ راتلونکي چې کوم پیکج را روان دی هغه به ډېر غټ پیکج وي خو هغې لپاره موږ هغه علاقې ټاکلي دي هغه علاقو ته لا موږ نه ځو. نو دوی د دې ډېر څه حقدار دي انشاءالله
مزید به چې کوم دی دوی سره تعاون کوو او ملګرتیا به کوو. بالکل دغه خو ما بار بار وویله چې دا تاسو وینئ 126 پیکیجونه دي، دې نه پس به چې کوم دی دا پیکیجونه هر یو سړي له ورکوو او دا به روان وي. ډېره مننه.